سلامونه او احترامات ملګرو افسر افغان ما او د سټیزن جرنالیزم د لړۍ په یو بله کړۍ کې به نن تاسو ته د شانګلې یوه بله ښکلا ښیمه. یاده دې وي چې نن موږ په ضلع شانګله کې د اچرو سر یو ټاپ دی، په هغې کې موږ یو غونډه را جوړه کړې ده. دغه غونډه د ډېر محترم ډاکټر طارق رؤوف صاحب په زیار باندې را غونډه ده. سردار واجد ورسره هم په دې کې ملګری دی. نن به موږ په سسټینیبل ټوریزم یا په ایکو ټوریزم باندې بشپړ باس کو خبره وکړو. ضلع شانګله چې الله ورته قدرتي ښکلا بخلې ده، دغه ښکلا څنګه امانته سلامته پاتې کیدی شي؟ د ټورسټ یا د سیلګرو د راتلو تر څنګه د دې ځای ځایي ښکلا چې ده هغه موږ پامال کېدو ته څنګه نشو پرېښودی او څنګه د دې ځای خلک موږ اویر یا خبر ساتلی شو په ټوریزم باندې. په دغې باندې به موږ تفصیلي خبرې اترې کوو. دا مهال زه ولاړ یم په ماونټین ویو باندې، خو موږ چونکې دا دومره ګڼه چې ناسته ده په متفقه توګه موږ دغه قرارداد وړاندې کړو چې د دې نوم به هم د نن نه موږ بدلو او دا به د غره د غاړې میلمستون وي. دغه د غره د غاړې میلمستون کې به تاسو ته سوچا ارګانیک خوراکونه، د دې ځای سابه، د دې ځای کړي، د دې ځای شملې او د دې ځای کورنی چرګ ترلاسه کیږي. په دې باندې به موږ د نادر خان ایډوکیټ صاحب سره خبرې کوو. دغه ټول زیار د هغو دی. په دې کې خواوشا شپږ کمرې اوس فنکشنل دي، دلته سیلګري راتلی شي. نور په دې کې کم فیسیلیټیز دي هغه به ډېر محترم نادر خان صاحب تاسو ته وړاندې کوي. نادر خان صاحب را سره ناست دی، راځئ چې هغو سره خبرې وکړو. السلام علیکم وکیل صاحب، څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک، خوشحاله سوکاله. وکیل صاحب ډېر لوی زیار مو ویستی دی. دلته د غره د غاړې په میلمستون کې ډېر لرې تاسو میټیریل را رسولي دي، کنسټرکشن وکړی دی. د دې په شا باندې کم تحریک دی او تاسو د شانګلې په ټوریزم کې کم فعاله کردار لوبول غواړئ؟ زمونږ او ستاسو ډېره مهرباني او ډېره مننه. زه ډېر مشکور یم چې تاسو راغلو، موږ وخت راکړو او د یوې خبرې په ډېر زیات مشکور یم چې موږ چونکې د دې نوم چې دی نو ماونټین ویو ګیسټ هاوس ایښودی و او تاسو چې راغلو نو هغه تاسو یو قرارداد پیش کړ چې یاره ماونټین ویو زموږ د کلچر یو نوم نه دی، چونکې د انګریزۍ نوم دی، نو د دې نوم د غره د غاړې میلمستون تاسو کې ایښودی شو او هغه موږ ټولو په اتفاق رایې سره خوښ وماکه. نو د دې نوم چې دی نو یو خو د غره د غاړې میلمستون تاسو کې ایښودو. بل زمونږ دا خو موږ ملګرو له یارانو دوستانو له موږ وي زموږ د یو ناستې ځای یو ټوریزم سپاټس دي دغه دغ شوي دي. نو دې کې زمونږ دا ده چې زمونږ دوستان ملګري هغو فیسیلیټیټ شي، هغه راځي هغو ته یو ټورسټ سپاټ وي. نو انشاءالله ټورسټ سپاټ ستاسو په مخ کې دی، موږ هغه دغ کړی دی. د دې دا موږ چونکې د نور ګیسټ هاوس نه یا د رسټورانټ نه دا موږ مختلف پساتو. دې کې به زیات څیزونه داسې ما هغه خپلو کسانو ته ویل دي چې ما دغ کړی دی چې یاره دې کې به تاسو کورني خوراکونه لکه تاسو چې څنګه یاد کړه چې د وطني ساګ، وطنۍ کړي، کورنی چرګ او ټراوټ چې دي نو هغه موږ خبره کړله هغه به له دغ کېږي راځي. او اوس پکې فلحال په شپږ اووه کمرې چې دي نو دا فنکشنل دي، هغه ښه ویل دغه دي فرنش دي. نو انشاءالله چې څوک دلته کوم راځي هغو به ښه فیسیلیټیټ کېږي او چې کوم داسې د هغو څه ابجکشن یا چې هغه به داسې هغه به دې کو زمونږ دغه ده چې یو کتاب به موږ هم وږدو چې تاثرات نو لکه اوس څوک راغله لکه دا نه ده چې مطلب دا دی چې یاره دا څیز خراب دی، خو هغو به موږ ته ولیکي او د هغو هغه قرارداد دغه به موږ ځان سره سجیشن به ځان سره صحیح. وکیل صاحب د اوبو ګرمې یخې اوبه، د بجلۍ فیسیلیټي، انټرنیټ فیسیلیټي دا به کې لرئ تر دې کې خو د اوبو د حده پورې بس دا خبره وکړم چې به د سالمه شانګله کې د اوبو شدید قلت دی نشته، خو موږ دې له پراپرلی اوبه چې دي نو اخوا د اچرو د سر نه روان دي چینې بهترین پیپ راوستی دی، دا ټانکۍ جوړه کړل ده. ډېره لویه خبره. ګرمې یخې اوبه چې دي هغې فیسیلیټیز هم زموږ سره شته، ټي وي چې دی هره کمره کې هغې هم فیسیلیټیز زموږ سره شته، انټرنیټ فیسیلیټیز چې دي نو هغه ورځ نیمه کې انشاءالله چې موږ هغه سیسټم کړی دی او هغه کار کس پکې کار کوي نو ودین 5 ډیز به هغه تقریبا. صحیح. وکیل صاحب ډېر مننه کوم، خوشحاله راته اوسئ. ملګرو ډاکټر طارق رؤوف صاحب چا چې د چاینا نه هم په دغه ټوریزم کې پی ایچ ډي کړې ده، یو جوور نظر لري او د شانګلې د ځوانانو دپاره یو رول ماډل دی. طارق رؤوف صاحب دا نننۍ چې کومه غونډه ده، کومه اکټیویټي ده، دا د څه په لړ کې ده، څه روان دي او د شانګلې ټوریزم ته په را روان وخت کې تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډسکور هیپینس موږ یو ما او سردار واجد یو پیج جوړ کړی دی. موږ یو مقصد دا دی چې موږ دلته کې فیسیلیټیشن ورکو، خلکو کې اویرنس راولو. نو هغه حوالې سره موږ یو پروګرام ایښی د اچر ټاپ باندې. دا ډېر ښکلی زبردست ځای دی، خو دا هیډن بیوټي ده چاته معلوم نه دی. نو موږ اصل کې مقصد هم دا دی چې دا ټوریزم او ایکو ټوریزم کې فرق وکړی شي
هغه بیسیک پرنسپل دا دی چې ټوریزم خدا دی چې بس یو ځای ته خلک لاړ شي فار پرپز اف ریکریشن چکر ولګي انجوایمنت وکړي هلته که ځنګل ووهه که مرغانې مړه کړه او څه ګن منې وغورځوه که څه نیچ ټوریزم یا ماس ټوریزم دی ته ویلی شي ایکو ټوریزم دا دی چې یو ځای ته لاړ شو هلته کې ریسرچ پرپز ریکریشن له لاړ شو خو هلته کې ماحول ایکو سیسټم چې دی ایز اټ از مونږ پرېږدو هغې ته مونږ څه نقصان ونه رسو او لوکل خلکو ته مونږ فایده ورسو نو هغه حوالې سره او د دې یو مقصد دا دی چې څومره زیات سپاټس چې دي ټوریزم ډیسټینیشنز هغه ډسکور شي نو دا کوم ایگزیسټنګ چې دي هغې باندې به پریشر کم شي ایگزیکټلی نو الریډي هغه کم چې دی ایکو سیسټم هغه به زموږ بحال پاتې شي نو هغه حوالې سره دغلته موږ پروګرام یې ښه دی چې نن ورلډ انوایرمنټ ډیم ده دا ډېر لکه یو ښه خبر هم ده هغې حوالې سره هم خبرې وکړی شي نو هغه موږ ومنځلی شو او مقصد هم دا دی چې موږ یو کوم دا دغه چې دا ځان سره پیج بنیوالو هغې کې ګورنمنټ ډپارټمنټس چې کوم دي پاسبل وي چې دلته موږ ایکو ټوریزم ورنه موږ ته ټوریزم دلته نه دی پته صحیح طارق روب صاحب ډېره زیاته بنیادي خبره تاسو وکړه موږ دلته ایکو ټوریزم غواړو یا سسټینیبل ټوریزم غواړو دا هغه ټوریزم دی چې دې سره زمونږ لوکل چې کومه سیمه ډکه پکه پرته ده د ښکلاګانو زمونږ غرونه چنارونه نخترونه چینې موږ د هغې په ډسټرکشن کې کردار نه لوبول غواړو بلکې دا موږ دنیا ته ښوده غواړو د دې چې کومه اوریجنل او ځایي ښکلا ده هغه دغه ټول عمل درته ښیمه موږ به بره هغه ټاپ ته ځو قدرمنو اوس منګه د اچرو سر ټاپ ته رسیدلی دلته یو عمل دی چې هغې ته ډوډۍ خواړوئ پلار مې افلاطون نه خو ویل وی خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي ډوډۍ په دې غر کې سړی وږی کېږي ډېر دلته ډوډۍ خواړه هم یو مهم توکی دی ملګري ناست دي اور صحافي کانے پہ ٹوٹ پڑے ارے زه پې ورانم شیبې موږ بیخي د اچرو سر ټاپ ته رسېدلی وو زموږ چې څومره هم قافله ده اوس قافلې د بې خطره درومې موږ په لار کې مشالونه بل کړو دا طارق روب صاحب دی چې دا مشال بل کړی دی موږ د دې غر نه چونکې اسمان هم نږدې دی الله هم نږدې دی موږ دا واده کوو چې د شانګلې د ټوریزم دپاره به ورځ او شپه په پاک او سپېڅلې جذبه باندې کار کوو زموږ چې کوم نن د ایکسپلور کولو یا ښایستونو رابرسېره کولو ځای نو هغه هم دا دی د یادونې وړ ده چې موږ په ټوریزم نه بلکې په ایکو ټوریزم باندې اوس کار کول غواړو په سسټینیبل ټوریزم باندې چې ټوریزم دی وي خو زموږ د وطن ورجینټي ښکلا او کم ښایستونه چې ډک پک دي دا دې نه ماتېږي دا دې نه زخمي کېږي دا دې هم آباد وي د دې ځای لوکل چې څومره ښایستونه دي دا به موږ دنیا ته رسو د ښکلي بونیر د سیمې نه هر سپرلي کې به د پیر بابا ته غواړي یارانه د بونیري اسانه نه ده بونیر د سیمې نه یو ځوان راغلی دی شانګلې ته د ده احساسات به پوښتو جی وروره نو بس اول خو تاسو ډیر زیات شکریا چې تاسو دلته خپل قیمتي ټایم دغه کو او دلته ټایم ورکو مونږ ته رالی دلته خوشحاله اوسئ او دا سیمه چې ده نو سیمه یو کوم ځای ته مونږ راغلي یو جی چرو سره چې کوم ځای دی نو دا یو قدرتي حسن دی دلته لکه دینه سوار ټول ښکاري شنګله پوره علاقه دینه ښکاري دلته یو نیچر دی بل دلته یو سکون ملاویږي څومره کوم خلک راځي څومره کوم ټورست دي دلته راشي دلته یو فیس دی دلته مطلب هغه آرټیفیشل دغه نشته هر څه نیچر دی بوټي شته اوبه شته
او بل مین شي دا چې سیب دی راشي دلته او د زګي د ښکلا او د کم حسن چې دی دا ووینئ. دا وینئ. Okay, جی ډیره زیاته مننه کومه. So Mr. Tariq Raoub Saab, a PhD scholar from China, I would like to listen him in English because we want to explore it to the world, not only to Pakistan or Khyber Pakhtunkhwa, but we want to show it to the foreigner tourists. So Mr. Tariq Raoub Saab, I would like to listen you in English, please. Assalamu alaikum everyone. I am from here because I must praise this place, but I visited many countries and many places, but I never ever seen this like this place, and it's very natural, serene beauty and very cool, calm, and people are very peaceful here. The main thing here is peace. You can come at night, 3 o'clock, come here and no worry, no thief, everything is clear here. People are very, very sophisticated, very cooperative. And from here, this is Achar Top. I invite all from all the Pakistan and other countries to come here to enjoy the very natural beauty, the dense forest, the water, the pastures, everything you can enjoy here. Okay, Mr. Tariq Raoub Saab, let me know what would be your demand from the current government, because it is working on tourism and we are having tourism and culture authority as well. So what they have to do for the more like to enhance the beauty of this area. So what would you like to say to them? According to our Prime Minister Imran Khan concerns about the tourism in Pakistan has a lot of potentiality in here of tourism, but I want to say I demand from the government and even from Prime Minister that this word should be diminished and it should be changed into ecotourism or sustainable tourism, because the ecotourism means you can go to somewhere to enjoy recreation and for the purpose of research and not to disturb the ecosystem and facilitate the local community, boost the local economy. So they have a lot of projects, they have a lot of funds, and they can come here to practically to implement, not on the talk shows and other things. They can implement practically, and they can establish camping pods here, camping sites, tent villages, and that's the ecotourism. Not to establish big hotels, and that's not the ecotourism. Okay, thank you so much Mr. Tariq Raoub Saab. Thank you so much. موږ سره قدرمنو د دیر د سیمینه یو ډاکټر صاحب هم راغلی دی د دنداسې د پټ د پاره جنې یاري د دروجي هلک کوي نه. ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلی هم یو او دا وایه سبق وایه چې لوی ډاکټر شې ما به تاله درکوي نه. ډاکټر صاحب شانګلې ته راغلی اچرو سر ته راغلی د دې ځای د ښکلا د دې ځای د خلکو په اړه باندې خپل نظر موږ سره شریک غني صاحب ډېره مهرباني ستاسو او الله پاک دې ستاسو قدر وکړي، تاسو موږ له عزت راکړو او ډېر ښه سپاټ دی، ډېر ښه میلمستیا موږ ته میلاو شو، ډېر ښه ځای هم دی، موږ ډېر انجوایمنټ وکړو او د دې ځای کم نیچر چې کم دی هغه هم ډېر زبردست دی، په خپل حالات باندې دی فی الحاله پورې، او دغه شانتي مینټین هم ساتل پکار دي څه نه چې دا په خپل حالاتو باندې دی. نو موږ د په لاره باندې هم ډېر ښه انجوایمنټ وکړو او دې ځای او ډېر ښکلې لوکیشن دی، هر یو سپاټ ته چې ورځي هغه خپل مقام لري، خپل ښایسته حسن لري. نو موږ ډېر انجوایمنټ وکړو او ډېر زبردست ځای دی، ډېر ښه ځای دی. خوشحاله راته اوسئ. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کومه. قدرمنو دغه زموږ د نن ورځې مدعا وه، موږ به وخت تر وخه انشاءالله په شانګله کې یو ځای ایکسپلور کوو، راځو به د هغې ښکلاګانې، د هغې نیچرل بیوټي، د هغې ډکه پکه امانته ښکلا به تر تاسو در رسو. انشاءالله ډېر زر به موږ د طارق رؤوف صاحب په مشرۍ کې یو کابینټ جوړو او بیا به رزل له شانګلې هرې سیمې ته ځان رسو او زموږ به فوکس په ایکو ټوریزم باندې وي. دا ټرمینالوجي دومره عامه کوي چې د خلکو نه تش د ټوریزم نوم هیر شي، بلکې په ایکو ټوریزم باندې موږ خبره کوو. د ایکو ټوریزم مطلب دا دی چې ټوریزم دی وي، سیلګري دی وي، خو د علاقې نیچرل یا غذایي ښکلا چې د هغه د مسخ کېږي نه، هغه د ډسټرب کېږي نه. دغه لړۍ به هم دغسې دوامداره وي. افسر افغان ته اجازت راکوئ. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.